نو دا څه سچويشن چې تاسو دا لیکل وکړو دا به راته وایم او دا څه سچويشن چې تاسو دغه لیکل وکړو دا د شپې کړي د ورځې کړي څه حالات دغه وخت ډېر وشو دغه پوره خبره چې کوم دروغ به پکې وایم ځکه چې ټوله چاته یادېږي چې مختصر کړه او خو به داسې چې کله کله د شاعر سړي ته بعد څوک ټلیفون کوي یا مینهوال وي څوک ورته وایي زما پلار وفات شوی څوک ورته وایي زما مور وفات شوې ده دغه شان د ما د چا په ټلیفون باندې خپل ژوند فریاد کړو او هغه فریاد ما دغه د نظم شکل ورکړو د سوري په نوم باندې دا نظم دی او دا نظم دا به راته وایي او خامخا به وایي زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیواله سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چیر وړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالو چې داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره درېده ځکه د پاسه پې لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وایي نه زموږ په کور کې ورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وایي دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور د ما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به تې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړوونی شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې رې کړم زبردست